الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين صدقت يا رب العالمين. پیغمبران واقعات په تسلسل سره شروع. الله رب العزت فرمایي کذبت یقینا تکذیب کړو قوم لوط قوم لوط علیه السلام المرسلین دلیل شو. لوط علیه السلام قوم چې پیغمبر راي حضرت لوط علیه السلام دې انکار او دې دروغجن. اذ قال لهم عبارة سره لوط علیه السلام إني یقینا پیغمبر امین امانتدار فاتقوا الله پس ویریږئ د الله رب العزت واطیعون او خاص زما تابعداري وکړئ. ویا د متکلم بګی وما اسألكم وزنم استاسو نغفتون کی علیه بدی دعوت باندې من اجر سبیسی بدن نوارم سجرت دن نوارم تنها دن نوارم ان اجریا ندی اجر زما پیسی زما الا علی رب العالمین مگر برب دا عالم باندې غوا مالا عوض راکی انسان بمالا سو عوض راکی. اتأتون الذکران ندی لوط علیہ السلام ورتوی اتأتون الذکران آیا تاسو راتګ کوئ نارینهو ته من العالمین د مخلوقاتو نه. اوس د لوط علیه السلام چې کوم قوم ته راغلي هغوی په ځمکه کې لومړنۍ دا بیماري شروع کړې وه. لوط علیه السلام ورته اتأتون الذکران آیا تاسو راتګ کوئ نارینهو ته من العالمین د مخلوقاتو نه تاسو نارینهو ته نزدېکت کوئ. ما هغه کار خلقه چې پیدا کړی دی لکم ستاسو دپاره ربکم رب ستاسو چې کوم سرم ستاسو دپاره پیدا کړی دی هغه پرېږدئ او په ناجایز کم کس خپل خواهش دا د هلکانو نه پوره کړي او د دې دومره سخترینه سزا ده چې فټې ډارېک په ډارېکه د دې سزا نه ده مقرره کړې. وایي چې کوم قاضي ته د ټولو نه سخته سزا کوي او نافل چېرته زیات وي نو د سختې نه سخته سزا دې ورکړي او که چېرته دوی وایي چې یاره دې سره زیاتېږي نه بیا دې لږ وکړي خو د قاضي په خوښه باندې پرېږدي. اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دی هغه غالبا د غر نه راګوزار
غالبا دیو یا بل صحابي بیا په اور باندې ژوندې وسوځو چې چا غلط کار کړو د هلک سره او بل چې دی هغه په دبره نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې لاندې بالخانې نه کېنوي دبره نه په دیوال راګوزار څوک وایي دبره نه په ګټ راګوزار مختلفې سزاګانې او سخترینې سزاګانې دي الله دې بچي قالوا دي خان ورتوي بل انتم بلکې تاسو قوم داسې قوم عادون چې د حد نه تیریدون کې تجاوز کوونکي د حلال نه حرام ته دي قالوا دي ورتوي د قوم ولا ان لم تنتهي کچته من نشوي یا لوط علیه السلام کچته من نشوي لتكونن نوبغرزو تعالی من المخرجين لويستلو شو ورا تاسو دې نقطې ته خیال وکړئ ان نوح عليه السلام دوی من المرجومين وي او وګرځو تعالی د ਸੰسار کړي شو نه دا په کانو باندې او د دوی تابع من المخرجين لويستلو شو نو وګرځولې وجدانا حضرت لوط عليه السلام چې دا د دې قوم خپل کسب ما دلته بسر یو میکنه چې د انسانیت په اعتبار سره ورو لوط علیه السلام بنیادی طور د عراق او دا وارو د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام په روایت 70 سال یا 60 سال یا 80 کال دا هغه دعوت وجلو خو په دې دومره وخت کې په ټول عراق کې علاوه دا هغه د خپل بیبي نه چې حضرت سارا رحمه الله هغه وسره او بیا د کوارې چې دا کشو د دین علاوه بل چې په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړل پاس پیته یا او یا اتیا کار په دې کې بل چې ایمان راوړل نو بیا ورته الله رب العزت وی چې د دلته نه درشه شام ته او د شام علاقه بیا ورته چې دلته دعوت چلاوه او حضرت لوط علیه السلام ته د سدوم علاقه حواله کړه دې خو خپل دغه ځای نه ځکه ورته وایي چې دا خو به وګرځو من المخرجین د ویستلو شو حضرت لوط علیه السلام چې کله سدوم ته راغی نو د دو چونکې شکل او شباهت د پیغمبر ډېر زیات ښکلي اخلاق او طور طریقې د پیغمبر ناشنا ډېر زیات مزیدار ټول خلک ته متاثر کیږي نو هغوی د دې نه ډېر زیات متاثره شو سره د دې چې هغوی د ده عقیده نه منله خو هغوی ورته خپله لور ورکړله داسې کس ده چې دې نه پېژني او ناشنا راشي ډارک راشي مسافر وي ته ورته خپله لور ورکړي کور کې ځای ورکړي نو دا هم ګران کاري هغوی ورته ورکړله خو عقیده نو د ده دکه بیبي چې د لوط علیه السلام په ټوله زندګۍ کې په دغه خپلې بیبي ایمان نه خیر لوط علیه نو اوس دا لوط علیه السلام چې دا دروالو د ابراهیم علیه السلام والد چې کوم پلار هغه اعظم تاریخ اعتبار سره باندې تعارف دي وغیرہ خدا علامه ابن کثیر رحمه الله دې کړي چې دا د دې غلطي ده ټول تاریخونه راواله یو د قران یو حرف په مقابله کې چې هغه مونږ لاندې ولسمه کې راګزارو او د قران دا یو حرف د مفسرو په ځل باندې ځای د تاریخ سمجال د جواب د قران مقابله کې چې قران وی چې بلاره چې د سشری دا آزاد د بسکی څخه او بیا د کشان استاد محترم رحمه الله مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد سروری خان صاحب رحمه الله تعالی نور الله مرقد ولاد پکور باندې پرولخه رحمتونه نازل هغه باندې چې قران خبره ختمه کړه چې قران وی چې آزاد د بسکی څخه او بیا به ډېر چونو چې راو باسي نو دا سی وایي چې بدا تعارف یو لکه دا یو لکه وسنه نه نو دا د کشان خیر دای وارو د ابراهیم علیه السلام وارو نو د دې خپل خلکو نه خو نو ورته وی چې سمشه غنی وبدي باسو د کړي نه هاته ونی نه خبرې کې د امامتینه بدو باسو د پیغمبرانه بدو باسو د خدای دې نه علاقینه بدو باسو لا ان لم تنتهي کچرته منا نشو یادو
اے لوط علیہ السلام دا حق خبرې مه کوه دا خو ډېرې ګرانې پرېوځي لتکونن وبګرځو تا لره من المخرجین د ویستلو شوو نه وبلباسو د امام بخاري رحمه الله متعلق راځي د یو ځای نه بادشاه وباسه یاره شو ورته په لږونو شاګردان به ورته ناست وو د بل ځای نه اخره کې خپل کلي ته راغی چې خپل کلي ته راغی نو چې دا چا سره پیسې لګي په ده کې دا نشه ډېره زیات دی څنګه چې په هغه کې نشه کي نو دغه شان په دې اولاد کې هم نشه لږ زیات دی لکه شان چې د هغه چپړاسي په هغه کې هم نشه لږ زیات دی نو به به حاکم وقت ورته وایي چې ګورنر ورته زما بچو ته به احادیث دی نو ورته ټیک ته ښایم به ورته نو زما کور ته راځه هغه ورته وایي ټولو ته زه ښیم ستا زوی ته به م ښیمن دی رالېږه هغه ورته وایي نه زما زوی ته به ته کور ته راځې وایي کور ته دلته نشم تللی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي نو به بیا هم درغلی وی خو چونکې ته اوس دا د سپکو او د دروند په اعتبار سره وې نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چا پسې حجرو ته چا پسې کورونو ته نه ګرځو دا خیال دې کړي دا خلک چې ته مړي له چېرته دوا له لاړ شي نو استاد یې مسله وکړه که نه ته به ورته چې خو بس دا ټول ګپ لګوي څه حاجت دی خو زمونږ هم پرې عمل نه وي د دین مې دې کیسه څه ده کړې نه ستاسو کار موږ څه ده خو مسلې کوو موږ ورته کاکا موږ د حدیث او قرآن دې نه دی ګرځولي چې خلکو پسې به ګرځو چې راشه هله په تا باندې اوس د خرڅوم ټماټر دي نو خبره داسې ده هغه ورته وایي چې نه زما څه کار دی بیا ورته خیر هغه ورته وایي چې نه کې نو بیا به درته سخته سزا میلوشي اخره کې د خپل کلي نه امام بخاري رحمت الله علیه وباسي چې کله د خپل کلي نه وباسم په لاره تېرېدنو بعضې داسې خلکو کې مشهوره هلته کې داسې ده مورخینو رانه کړي چې د خلکو کې مشهوره داسې ده تاریخي او قول د ټیک کې غلط دی وغیره دا سورلي چې ده دا د ده د ترور یو کلي و بیا شاړه کې سارا کې هغې ته چې کله راورسېد هغې نه روان دی نه تللی هغې نه روان دی نه تله خو ده د دې نه مخکې سوال وکړو خدای پاک ته یې لمنه ونیسله وي خدایه ستا ځمکه ډېره پراخه ده خو په محمد بن اسماعیل دا تنګه دا ځمکه په هغه باندې تنګه ده سړی چې ډېر زیات بزرګ هم شي نیک هم چې د دنیا دا حالات یې ووایي د ملګرو دا کیسې یې ووایي دا مشر کشر دا کیسې یې ووایي د دولت او د نه دولت دا کیسې یې ووایي د حاکم او د نه حاکم دا کیسې یې ووایي اخره کې هغه هم چې دی نوح علیه السلام جلیل القدر پیغمبر و چې خلکو نه منله نه نیم سوه کاله تبدیل وکړ اخره کې خدای په حالانکې پیغمبر د ګناه نه پاکې معصوم وي خو خدای پاک وایي چې خو نه مني څه وکړه نه مني نیم سوه کاله ورته پېړۍ پکې ختمې شوې خو دا د سړي زامن نه جوړېږي نو خدای پاکه داسې عذاب پرې راوله چې یو کور یې پاتې نه شي من الکافرین دیاره چې یو کور یې پاتې نه شي کورونه هم ورته ختم کړه یو کشر یې پاتې نه شي کشر هم ورته ختم کړه نو محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله الله ته خدایا ستا زموږه ډېره پراخه ده خو په ما باندې تنګه ده او ستا ضرور ژوند نشم تېرولی نو الله رب العزت دې مرګ راوست دغه ځای کې بیا ورسولي روان دی نشته تاریخي قول دی هلته بیا وفات شوی دی او یو لوی د زمانې محدث و هغه له په خوب کې نبي کریم خدای پاک بیا سیله ورکوي داسې نه ده چې د زمانې خلک تا سره څه وکړي تا له خدای سیله نه درکوي سیله به خدای درکوي نو بیا دا یو لوی محدث رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام بخاري استقبال الله هغه استقبال الله سختې پې تېرې شو بیا دې ورته بیا هلته کې خفو بیا څومره وخته قبر نه مشوي خیر نو ورته وایي چې د کلي نه به دې وباسو د دین لپاره دا سخت کېږي ورته د دې علاقې نه به دې وباسو لتکونن وبګرځو تا لره من المخرجین د ویستلو شوو نه نو دی وایي ده ورته څه وایي قال وفرمایل لوط علیه السلام اني یقینا زه لعملکم مذکوره تا ته به کله خلک چې دین توندې تیزې خبرې کوي کله به تا ته سپکې وایي کله به کنځلې کوي کله به درته سپک ګوري ستا معامله الله سره د خپل زړه پر یاد دی الله ته وکړه خو د دین د خبرې نه مه رسو کېږه په هغې کې معمولي کمزوري مه راوله دې ورته جواب کوي ګوره کمزوري یې پکې رانهوسته وایي اني یقینا زه لعملکم دا عمل دستاسو لعملکم دا عمل دستاسو من القالین دی لرکتون کیم دا بغض کون کن استاسو دی عمل سر زمان بغض دی پیغمبر ورده
سورة الضحى کې شته کنه او الضحى کې شته کنه الله رب العزت فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه چې من وحي پنځه د وحي سره شو کافرانو چې مختلفې کیسې ورته چې نه دا سره دا د موسم نه یو دا سره د موږ بغضم نشته دا څه خبره نشته اعلان درازي نو دلته اسم فاعل ذکر دی نو قال او فرمایل نو لوط علیہ السلام انی یقینا ذل عملکم د عمل تاسو د پاره من القالین د سنه د بد ګړونکو نه د بغض کوونکو نه نو ګور د ابو داود شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی جلیل القدر ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د غفار کبیره د غفار نو هغه فرق هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو چې وی د ټول نور عمل سدي اي الاعمال افضل د ټول نور عمل دا سدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بزړه د زړه په مینا سره وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الحب فی الله والبغض فی الله د الله د رضا لپاره محبت کول او د الله د رضا لپاره بغض کول دا د ټولو لوی عمل دی چا فرمایل زموږ استاد خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ لاندې عرض درخواست خبرو کې با ادب او احترام ساتي به د بیبنه کې به د دې چې معمولی ورته د خپل پاک دا درنه به محروم شي نو د لاندې نه چې سپېشتي هغه عرض درخواست وي عرض وکړ درخواست وکړ یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورته وی متى الساعه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قیامت بکړي سوی ورته وی دا قیامت بکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما عادت لها وی تا ول څه تیاری کړې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته سوی د یو څه خلک تاسو کوي ته ایگزام تاسو کې څه تیاری دي کړې دي ته د قیامت تاسو کې څه تیاری دي ول کړې دي هغه ورته وی سره اخکاته کو صحابي سره اخکاته کو ورته وی الا انی محب الله ورسوله نو کوم عمل نشته لیکن د الله رب العزت سره او د الله د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت دی نو نبی کریم پورا صحابه وګوره په فرایض کې بیجی کا مینه راتو فرایض به بالکل په وخت فرایض به چې پورا کول او نوافلو کې بلا غیبا نوافلم کول کم چې لازمي مؤکده وغیرہ او دا غینا علاوه چې کم دازې بعضې کمزورې وي وغیره نو ورته وایي چې مطلب دا دی په نفلو کې را نفل مې ډېر زیات نه دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی انت مع من احببته ستا چې د چا سره محبت وي د هغې سره به پاسې وی انت مع من احببته ته به د هغه چا سره د چا سره چې ستا مینه محبت نو مطلب دا چې د الله د رسول سره صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنہ به قسم خور خلکو ته به وی اوره ز قسم خورم ز گواهی ورکوم چې ز ګورې د ابوبکر صاحب د درجه قابل نه یم زه د عمر صاحب د درجه قابل نه یم خو زما دا ایمان دی چې داغي محبت په ما داغي قدمونو ته ورسي قرآن رضی الله تعالی عنہ دیار لسکاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی ورته وی زما دا ایمان دی چې محبت د دې دواړو به ما د دې قدمونو ته ورسي ایمان خیال ساته دا کشان حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت علامه بهقی رحمه الله را نقل کړي چا امام بهقی رحمه الله روایت څه شه دی وی رسول وی الله رب العزت جبرئیل امین ته حکم وکړي چې پلان کې علاقه واړه باغی باندې عذاب دی الټه کا نیغه ورته وای چې او جبرئیل امین ورته وای چې بمم وی په هغه چا باندې چې په دې کې دی په ټولو باندې د علاقه الټه کم نو وی الله ورته چې بیا ورته دوباره وای چې دا سوق پکې دی په دې ټولو د علاقه الټه کم الله رب العزت ورته وی یا الله وی په دې کې یو داسې بنده دی چې د سترګو د رب برابر چې دی ستانه فرمانی نه کړی د سترګو د رب برابر نو الله رب العزت ورته فرمای یو خبره دی ټیک تا خو وی دغه بنده چې کوم دی وی د په علاقه کې د په قوم کې په کلی کې ګناه کیږي خو د په تندي کې ورته غونج قدرم نه راغلی
نو خبره دارا ما درته وی چې محبت به د چا دپاره وي د الله دپاره، نفرت به د چا دپاره وي د الله دپاره. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مشکات شریف حدیث دی، وی من احب لله و ابغض لله و منع لله، چې څوک د الله دپاره محبت وکړي، د الله دپاره بغض وکړي، د الله دپاره د یو کار نه منع وکړي، فقد استکمل الايمان، نو دا کامل ایمان. الله دې را نصیب کړي. اوس د دې لپاره فارموله یو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده چې تو اوس عامه زندګۍ کې ټیک ته ته خو به د چا سره د الله د رضا دپاره مینه محبت کې ته د الله د رضا دپاره لګې دا چا خپل کار دی. ته به یو کس نه نفرت کې د ګناه د وجې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو کې چې یو کس بل ګناه وویني، تاسو کې څوک بنده ګناه وویني، نو دې بند کړي دغه ګناه لره په خپل لاس سره. فإن لم یستطع، که د دې طاقت یې نه وي نو بیا دې په زړه سره په خولې سره په بلسانې په خولې سره دې دا ګناه بند کړي. او که د دې طاقت یې نه چې چاته ووایي چې وایي دا ګناه مه کوه، نو بیا دې په زړه سره دا ګناه بده وګڼي. او که په زړه سره یې ګناه بده ونه ګڼله، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې بنده په زړه کې د ورې د دانې برابر هم ایمان نشته. الله دې وساتي دې حالت. نو خبره داسې ده چې محبت د چا دپاره؟ د الله دپاره. بغض د چا دپاره؟ د الله دپاره. چې کوم ځای کې د لویه ګوره د جهاد میدان دلته بیا ته لویي هم کولی شي، هغه د چا دپاره؟ د الله دپاره. صحیح شو؟ نو وی قاله د چاوی لوط علیه السلام انی یقینا زه لعملکم د عمل ستاسو لره من القالین د بدګڼونکو نه یم، د هغې سره د بغض کوونکو نه یم. ربي ای ربا نجنی نجات راکې ماته، و اهلی و اهل زماته مما د هغه څه نه یعملون چې دوی کوم عمل کوي، دا دي چې کوم لواطت کوي، کومه ګناه کوي، د دین راله نجات راکې ما لره او اهل زما لره. فنجیناه، نو الله ورته وی الله وی نجات مې ورکړي لوط علیه السلام لره، و اهله او اهل د لره اجمعین ټولو لره په جمع مې ټول ورکړي، الا عجوزا مگر دغه بوډۍ نه، بوډۍ دغه بوډۍ لمې چې دی هغې لمې چې دی سزا ورکړله. نو چې ګوره کم کس درته علما لیکي چې د 40 سالو پورې د یو کس عادت بدل نشي، 40 سالو پورې دی چغلي کوي، 40 سالو پورې دی نفرت خوري، د 40 سالو پورې دی په زنا کې اختی، د 40 سالو پورې دی یو بد عادت کې اختی، نو د 40 کالو نه پس د دنه د عادت نه وځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تا ته چاوي چې بای دا ګناه تا ته چاوي چې دا غر او خوځي، د حدیث مفهوم دی، د یو ځای نه پلانکی ځای ته شو، نو یقین وکړه. او که چا درته وي چې د پلانکی خراب عادت چې دی ختم شو، نو یقین یې مکړه. خراب عادت به په ښه عادت سره بدلی. نو وخت دی چې د 40 پورې بدل نه کړي، د لوی نه لوی شیخ ولې نه، د لوی نه لوی عالم ولې نه، هغه هم په ګناه کې مبتلا شي، هغه هم په ګډو وډو باندې سر شي چې خپل عمل سم نه کړي. عمل د لارې مل، او چې عمل دې سم نه کوه، ټول عمر تبلیغ کوه، ټول عمر علم کوه، ټول عمر چې تصوف په لاره کې ځه، چې قابل نه قابل عالم وي، د تقوادار نه تقوادار چې دی تبلیغي، د تقوادار نه تقوادار صوفي، خو چې معمولی په عمل کې د تکبر راغی، عمل د ټول ضایع شي. الله هم دې بچ کړي. نو الا عجوزا، نو بھائی دا چې او بیا چې عادت ګوره، نو د دې وجې علامه حفظ الرحمن سیوحابي صاحب لیکلي دغه وایي چې نوجوانانو کې په ځای د مشرانو چې دي ته د یو کار طرف ته راړې، نو دې کې ډایرکټ کار کوي، دی په ډایرکټ راځي، او باباګان چې نو هغې کې هغه کار ښه پوره جوړلو ته وردن نه شي. که هغه ته ته بلا پیري ووې چې بهی دا حلوا چې ده دا صحیح نه ده، هغه وایي زمانیا پخ کړی و، هغه ته نه وړي. او درې مشران ته تاسو په پته دا کور کې چې کومې بیویګانې زمونږ مولي صاحب بله ورځ راته خبره کوله، عالمگیر مولي صاحب مفتي صاحب راته بله ورځ خبره کوله، وایي د کلي نه راتلم نو د 74 سالو یو بابا دی راسره، 74 وایي ما دی چېرې استاد جي چېرته نکاح کړو، ښځې وباسې 74 سالو دی ماما جي، وایي چې نکاح کړو. ما ورته وایي چې نکاح څه ده کې، وایي ما دی چې ما دا پنشن دې ځم چې چاپسې جاري شي،
د نرزیه په کم ولا راتاویږي نو وای الا عجوزا مگر چې سویه وې مگر دغه بوډه فل غابرین دا د پاتې کړو شو نه و د لوط علیه السلام چې دغه کومه بیبي و بدکار نه و ها بدکار نه و خو کافر و بدکار نه و کافر و نو دا چې دا د پاتې کړو شو نو دا پاتې شو ثم دمرنا الاخرین بیا وی من ثم دمرنا بیا من خلاق الاخرین غرستنو لرا وامطرنا وراهم ورو علیهم بدی باندې مطرن باران ناشنا باران نو هغه ناشنا باران سو د کانو الله هم دې وساتي ښه من خو باران غواړو نو باران به د رحمت غواړي ښه فسا بس بد د مطر المنذرین هغه باران د ویره ورکړی شو د باران د ویره ورکوونکو فسا بس بد د مطر المنذرین باران د هغه ویره ورکوونکو چې چا ول ویره ورکړو د هغه باران هم بیا ډیر بد دی ځکه چې د سړي ځامن نشو نو هغه څنګه بارانو ان فی ذلک یقینا بدی کې لآیه عبرت څنګه عبرت الله رب العزت ولدا سي عذاب پر اوست چې نظر مل زکه دا ګناه سخت او مخ کې چانه وکړي لیواتتو نو نظر مل بوتو بیا چې دی الله رب العزت په د کانو باران هم پیو کو جبرئیل امین په سخت چغه مواله او زمکم په الټا شو سلور عذاب وخت پاک د دې ګناه د وجه سلور عذاب الله هم دې ساتي وما كان اكثر المؤمنين وندي اكثر د دې ایمان راوړونکي ان وان ربك او یقینا ربستا له العزيز د کرب چې د غالب دي او رحم کوونکی دي کذبت یقینا تکذیب کړو قوم لوط قوم د لوط علیه السلام المرسلین د لېږلو شو اصبح هغه وخت کې قال لهم چې ویل دیو ته اخوهم رور د دیو چې سیا انساني اعتبار سره رورو لوط علیه السلام الا تتقون آیات سوزان نه بچ کوي د شرک نه انی یقینا لکم تاسو د بارا پیغمبر يم امانت دارا بس او یریږي د الله رب العزت نو خاصما تابعداریو کې وما اسالکم او زنیم تاسو نه غوښتون کې علی پدې دعوت باندې من اجر دس اجر ان اجر نه دی اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب د عالم باندې اتاتون الذکران آیات سورازه نارینو تاسو بدبیلی کوي د نارینو سره ان تاسو را تکوي نارینو ته من العالمین د مخلوقاتنا وتزرون وتتركون او تاسو پرېږدئ ما هغه لره خلقه چې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره ربکم رب ستاسو من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه بل انتم بلکې تاسو قوم داسې قوم عادون چې د حد نه تجاوز کوونکي د حلالو نه حرامو ته تلونکي قالو نو دی ویل لئن لم تنتهي د قومیان ورته که چېرته منع نه شوې لوط علیه السلام لتکونن نو به ګرځو تعالی را من المخرجین د ویستلو شو نه وبه دې باسو د کړي نه قال نو ویل ورته دو د لوط علیه السلام انی یقینا زه لعملکم د عمل ستاسو نه د عمل ستاسو لره من القالین د بد ګڼونکو نه یم ستاسو عمل چې دا زه بد ګڼم دی نه مې دې سر مې بغض دی ربي ای ربا نجنی نجات راکې ما ته و اهلي و اهل زما ته مما د هغه څه نه یعملون چې دوی کوي فنجیناه موږ نجات ورکړه د لره و اهله و اهل د ده لره اجمعین ټولو لره الا عجوزا مگر دغه بوډې نه فی الغابرین دا د پاتې کړی شو نه وه یا پاتې و د پاتې کېدونکو نه ثم دمرنا بیا موږ خلاق کړل الاخرین غرستنو لره الله هم دې وساتي وامطرنا راهم ورو علیهم په دیو باندې مطرن ناشنا باران فسانو بس بد دی مطر المنذرین هغه باران دا ویره ورکوونکو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه عبرت دی وما کان اکثرهم ندی اکثر د دې مؤمنین ایمان راوړونکي وان ربک یقینا ربستا له العزیز د غرب چې دی دا غالب دی الرحیم او رحم کوونکی دی